بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ۔ سمویلی سرمت ہاں صحیح نا ٹاپک کیا رہا ہے ٹاپک سو بحث هذا وهم من الوهم طريقه ده وحي طريقه ده وحي ادریم ویلو نبل ٹاپک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا کمی طریقے سر وحی راتلی نو دغه درې طریقې خودي خو جبريل امین به ورته څنګه راته نو جبريل امین به راته کله په شکل د یو ناشنا سړي باندې چې حاضرینو باندې پیژندل صرف پیغمبر علیه السلام به پیژندل په شکل د یو ناشنا سړي حاضرینو باندې پیژندل صرف پیغمبر علیه السلام به پیژندل لکه یو طویل حدیث د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ چې موږ پیغمبر علیه السلام سره ناست یو ناشنا سړی راغی تک سپینې کپڑے چولې وي تک تور ویښتې و سګرد غبار په نو خو په ناس تو خلکو کې چام نه پیژندل نیغ راغی پیغمبر علیه السلام ته شلګونه خلک ناس دي پیغمبر علیه السلام ته بالکل دا ځای مخامخ کې ناست دا آدابو خلاف تاسو دا آدابو خلاف وای موږ هم تعجب کې چې ساجيبونه سره دي چرته ساده راغلي کپڑے کو دومره سفاري جوړوي جرګي منبر کوي نه موږ سره کوي حرکات خدا سے کېله کړ به خپل لکه چې آداب واقف نه نو پیغمبر علیہ السلام تکې ناشته او پیغمبر علیہ السلام ته یا محمد صلی الله علیه وسلم وای موږ نورم تعجب چې پیغمبر ته زګنو مخې ده خلق پیغمبر علیہ السلام ته جواب کې ورته یا ایها الرسول یا رسول الله یا نبی الله او د الله پیغمبر وای موږ هم د ادب د وجه غلي خبره هم نشو کول پیغمبر علیہ السلام ته چې اخبرني عن الاسلام اسلام څه دی حضور اسلام ورته اسلام دا کلمه موز زکات روزه او حج ورته صدق دا اشتیا دی اسلام دغه شی حضرت عمر وی بیا تعجب چې تاسو خدا سے کوي لکه د ناپوهه سړي خو تصدیق دا څه کوي لکه د پوهه سړي دی بیا ورته ایمان څه شی دی پیغمبر علیہ السلام ورته ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر ایمان مفصل کې چې موږ امنت بالله والا نو به ورته صدق دا اشتیا دی وی دغه ایمان بیا دریم ته پوښتنه کوم احسان څه شی دی نه احسان یو مخلوق سره احسان دی یو خدای سره به احسان کې قران کې راځي وا احسن کما احسن الله الیک احسان کوو خدای سره لکه خدای چې سره احسان کړی احسان کوو خدای سره نو خدای سره موږ سره احسان کول شو احسان خو حاجتمن سره کیږي الله تعالی خو حاجت لري نه یعنی مثلا ما سره بغاډه نه ناجی باری یا شیر شاه نه سره متر سره دا احسانو کی چې یو څول ګاډن نه غوښتل ما سره اکسترا ولاړ دي دې احسان وي زګه زه حاجت لرم صحیح الله تعالی خو حاجت نه لري نو تاسو دوی چې خدای سره احسان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك چې خدای داسې بندګیو کې لکه چې ته خدای ویني کدا توجه نه برابرې کم از کم چې عبادت په داسې انداز کې چې دا نه خو دوی چې خدای ماته ګوري صحیح نو بیا سلام تاسو ته وکړو د قیامت بکلې نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دي چې خدما او علم دواړه یو برابر دي قیامت بکلې تا ته پته نشته تاسو کې ما ته پته نشته کله به نو ورته نشانه یې څه دي څه ورته علامات څه دي
نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی انت لدل امه ربتها چې نافرمانی د والدینو زیات شي څه شي نافرمانی د والدینو زیات شي نمبر 1 وان تر الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان او چې نا اهل خلق وګوري چې د حکومت په چوکو باندې کیږي اهل خلق چې اهلیت پکې دي صحیح شو د کابل نیم مل نشي وته بعد صحیح شو نو وای چې نا اهل خلق وګوري چې د حکومت دلته جناز د اهل اوس موږ دا ډسکشن کوو نو اداره قیامت علامات دي پیغمبر علیہ السلام اداره قیامت علامات دي اوس کله دا سړی لاړو ناشنا سړی وی خدای السلام علیکم پیغمبر علیہ السلام مانه تاسو حضرت عمر وای ته تاسو پوښی دا سوکو موږ الله پیغمبر تاسو ناشنا ساده غونډه سړیو ساجي به حرکات کول وینا دا ناشنا عجیب غونډه سړی نو هاذا جبريل اتاکم يعلمکم دینکم دا جبريل په دې شکل لاغلو او دا حرکات پرپل دی کول حرکات پرپل د قصد کول چې ونه پیجن دي چې پیجن دي شو خلکو پر امنډه کول په خیر علی دې السلام علیکم جی خلکو تاسو سره ملاقات شو نه هیڅ نه موږ په وړاندې وای صحیح شو اوس په دې راته ملاو چې خلکو به ورټو کوي ورته ها نه دا پرپل دی دا کول چې ونه پیجن دي نو پیغمبر علیہ السلام ته جبرئیل امین کله ناشنا سړي په شکل لاته دی یو نمبر 2 کله یو مشهور صحابي دی دحیه کلبی دا غنامه ده دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه ا دې ډېر خستو پیغمبر علیہ السلام ورته خپل امت یوسف وی سره دحیه دال هی ی هی کلبی کلبی دا قبیله ده کاف لام بی ی بنو کلب دا قبیله ده کلبی ورته لکه تاسو وای کو پلځي یا هلمندی یا مونږ یوسف زئی دا صحابیو ډېر خستو نو جبرئیل امین بکله د په شکل راغی عام صحابه وایي چې د خیر استه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره او کله به جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په شکل لخر کړه خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وحی کوله لکه حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي احیانا یاتینی الوحی مثل سلسله الجرس تاسو هم جرس وای زنګوله لکه دا زنګوله چې څنګه کړنګيږي پیغمبر علیہ السلام وای کله وحی ماته په داسې انداز راځي کلان کیږي لکه ټلیفون بل لګي داسې او حضور علیہ السلام وای اشده علی دغه وحی ماته پارسی کول ډیر مشکل وي اماله ډیر تکلیف راکړي دغه وحی دا مالا په نرو سیستم باندې ډیر بوج ځکه حضرت عائشہ فرمایي چې داسې وحی براتلا زبر جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبر علیہ السلام شاته ولاړو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نرو سیستم باندې شیکینګ کوخه سره کو دا سره زیاده با او حضرت عائشہ فرمایي چې په داسې ورځ کې چې ډیره سخت یخنی بوا وان جبینه يتفسد عرقا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د بدن بداسه خلق ورزوله صحیح او حضرت عمر فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله موږ څوک لیدل نه خو وحی به محسوسوله داسې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوا کې به د هنی بیز غونې आवाज کېدل څه کېدل د شاتو مچایني دای چې غنی پاسې په یو ځای باندې چې خلک په کانه ورودي غنی پاسې نه غوي داسې داسې आवाज مو اورېدو اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله جبرئیل امین په خپل اصل شکل هم کتل دي دا بل مسله نو سره روایتو کې قدرې واري راځي چې حضور علیه السلام په خپل اصل شکل کتلې سو واري درې واري ها د فرشتي خپل شکل باندې کتل دي درې واري خو د یو کرت روایت چې دغه ضعیف دی یو کرت روایت ضعیف دی حرم شریف سره خواته یو محله ده د باب عبدالعزیز باندې چې مخامخ محله ده یو له هسپتال د مستشفى اجیاد ویو ده یاد دې دغه محله ته وایي اجیاد د محله ته وایي اجیاد د روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام ته د اجیاد کې ښکار شو دی اجیاد محله کې پیغمبر علیہ السلام روانو جبرئیل امین ورته روان شو
صحیح او دو کرته نو دا ولیکي چې دا قرآن کې ذکر دی. یو وار پیغمبر علیہ السلام ته ډیمانډ کړو وای ما ته ځان وخایا سو کوي وای ما ته په خپل څه شکر باندې ځان وخایا هغه وی ځا خو خپل مرزه نشو کوله الله نه بغواړي نو پیغمبر علیہ السلام الله نه وغوښتل او الله اجازه ورکړه جبرئیل ته چې ځان ورخایا. سورہ تکویر آیت نمبر 19 نوالا انه لقول رسول کریم درشم پارا شیر شاہ بالکل اخیر کیا انه لقول رسول کریم 19 نمبر آیت تاکہ سردا قرآن وینا دا رسول کریم د معزز استازی تاسو استازی وایو پیغام رسان تاسو پښتو کې ورته استازی وایي صحیح فارسی کې ورته څه وایي قاصد او فارسی کې ورته پیغام رسان. انه لقول رسول کریم دا قرآن وینا دا د قاصد معزز ذی قوت نو الله تعالی وایي چې دا اساس کامن لیو مین نظر اوڑے چارہ اوڑے معزز قاصد اسپیشل انوائے ہوئے ورتا سوئی ورتا اسپیشل انوائے پولیٹیکل میدان کی ورتا سوئی ہاں خصوصی استاذ ہے صحیح شو اغسطا سال تبراتا سوئی ورتا لخدار ابراہیم ہاں دے بی بی سی خبریال بوئے دا مرگرو ملتو دا عمومی منشی زانگڑے استاذ ہے خاص استاد نه ځانګړی استاد دی رسول کریم انه لقول رسول کریم تاکہ فردا خبر دا اقول دی رسول کریم د معزز استاد نو دا د دې وحی اهمیت الله تعالی ذکر کوي څنګه د وحی امپورټنس چې دا عام سړی نه راوړي چې سړی په لار روانو چې الله کې خط ورکړه د پیغمبر علیه السلام ته ورګي دا خبر خو نه ده نه سپیشلی اساین شوی د ورته ډیوټي دا معزز قاصد دی یو دویم اوس مشرکین مکه هغه به مختلف اعتراضونه کول سړي پته نه دي څنګه فرشتہ چې پیغمبر ته راځي صلی الله علیه وسلم تعالی رسول کریم د خدای په نسبت باندې ټول نه معزز قاصد دی جبرئیل نمبر 1 هغه وی ټیک ده چرته په لار چې دی راځي ډېر لوی سفر دی خدای چې دی را رواني ها په لار کې چې عمله کړی بلا شی به ته ګډوډ کړی پیغام کې ته بلا خبره گڑے وڈے کری اللہ تعالی وینا ذی قوت دا فرشتہ دا قوت مالک دا تو فرشتہ دا قوت مالک دا باندې سو کټه کو نشي کولای وی ټیک ته داسې بوم وی خو شاید چې سټیټس دومره هاي نه ګور دومره شیطانانو شاید دې فرشتي سټیټس خدای خاصه دومره وچت نہیں نو اللہ تعالیٰ وینا عند ذل عرش مکین دا عرش مالک سره دا ډیر لوی د مرتبه خاون دی دا عرش مالک څوک دی الله تعالیٰ وی دا فرشتہ د عرش والا په نظر کې ډیر لوی فرشتہ ده صحیح نو دوی وی نه ټیک ته لوی فرشتہ به موږ پته نه ته چې هغه دنیا کې نور فرشتې هم خبره مانی کنه مانی صحیح یعنی لیډر ټایپ فرشتہ بنی سبای لیډر ټایپ نو الله تعالیٰ وینا مطاعن دادا سے فرشتہ دا چې په کربونو فرشتي د اوبیډینس دي مطاع معنا چې اطاعت کول شي په کربونو فرشتي د سکے اطاعت کوي نو دی وی ټیک دا خو پته نه چې پرسنلی بدا ټرست ورته هم وی کنه کله راکې د خیانت پیانت کړی دی وای کی نو الله تعالی جواب ورکړ چې ثم امی مطاعن ثم الله خسر فرشتو د پاره تا واجب له طاعت فرشتہ دا امین اډیر ټرست ورتی فرشتہ دا ډیر ټرست تر جبرئیل امین توثیق کوي الله تعالی صحیح نو دی وی ټیک ته سړی اخو ډیر لوی سړی چې راځي خدا زمون مرګ چې علي ونی دي ان لله و انا الیه راجعون اسه ګور انټرنیشنل رامیانو خو نن دا پیغمبر علیہ السلام چې کوم خبيثان سره واسطه وا دا چې خبيثان تاریخ سره نو کړی دا ګور یو خبره څومره خبيثه خبره کوي نو ټیک ته هغه بلوي کولا چاله چې راځي نو اروغ نه دي سایکو پرابلم لري الله تعالی جواب ورک
چې وما صاحبکم بمجنون دا ملګری ستاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لیونه نه دې مجنون نه دې پاگل نه دې. نو دی وی ټیک تا لیونه بومنی یا فرشتام لوی سړی دی دیم ټیک ټاک ته خو پته نه ته چرته لیدلې هم دې کاسه ولا سوکرا شو ورته د جبرئیل سټاټس خلوی دی چې داغه په نوم اساسو کې سپلایټ کوي کسه صحیح چرته ملاقات پر سره شوه الله تعالی وای او ولقد رآه بالافق المبين اتا کی سره دې پیغمبر لیدل او جبرئیل امین بالافق المبين په پلین هورایزن باندې کوم ځای لیدل په کلیر هورایزن باندې پسې لیدل نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیمانډ کړو د جبرئیل امین نه چې الله اجازه ورکړو. امام بخاری حدیث نقل کړی دی چې ما اورید جبرئیل امین د اسمان او زمکه میس کې د اسمان او په هورایزن باندې په سبانه افق باندې په هورایزن باندې وله 600 جناح شپږ وزرې وي سوره شپږ وزرې وي وسد ما بین المشرق والمغرب دا فضا ټول دغه بدن باندې ډکوا نو لیکل ورته نو بس شیطانان خو پاره د شیطان شاګردان په هر دور کې یو شان د شیطان شاګردان په هر دور کې یو شان ریزمبلنس لري وینز عمدہ کرت لیدل دا سورہ نجم کې هم الله تعالی ذکر کړی دي سورہ نجم ته ورشي ومقدم آیت نمبر 4 والا بلکہ دریم وما ينطق عن الهوى دا پیغمبر خبر نه کوي د خواهش په اساس باندې کیف څه دی ابو بھائی پولیستا دریم وما ينطق دا پیغمبر خبر نه کوي عن الهوى د ډیزایرز په اساس باندې دا پیغمبر د خواهشاتو خبره نه کوي ان هو الا وحي يوحى مردا خبره پیغمبر مگر وحی د چې د تکول شي اوس دا وحی ورته کول شي څوک ورته کوي څوک ولرل علمه تعلیم ورکړي د تر دی وحی شدید القوا د مضبوط قوتونو مالک جبرئیل امین دی څوک دی جبرئیل امین ذو مرتين د قد قامت مالک دی ذو مرتين معنا لکه مونږ فلانه ډیر قداور سره دی نو قداور دا معنا چې نو و فټه دنګ دی نه چې محفل تراشي ټول خلک خبره ته وچی دي ټول خلک خبره ته وچی دي سټیټس لري ذو مرتين فاستوى نو دې برابر کار شي پیغمبر ته کوم ځای په خپل اصل صورت وهو بالافق الاعلى ادې په دې هاي هورایزن باندې کوم ځای په هاي هورایزن باندې دا چې هغه صورت کې کوم ذکر وشو ادل طبيعه ده صحیح نو صلی الله تعالی وای په هاي هورایزن باندې داسوم نو چې دومره لري لکه نور چې لري ثم دنا فتدلى بیارانس دیش پیغمبر علیہ السلام تفتدلى نو مخه ته رازوان شو مخه ته رازوان دل وای زړدل هنګینګ ثم نو چې رازوان شو معنا یعنی ډیر رانس دیش ورته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى قوسين پیژنې قوسين پلورل د قوس دی قوس وای بریکټ ده خو تاسو چرته غتیر او کمان کتل غشي ولند نو قوس وای اغلندې ته نو څه وای قوس ولند ته وای اغلندې ته وای هغه د لندې قوس سی وی هغه بس کمان نو عربو چې به یو بل سره معاهده کوله یا پرامز به کو ناغي به داسې لندې جنگولې میدان جنگ کې چې کنټریټ وکړه لندې به جنگولې دې معنا چې کمټمنټ دی نه معنا دا لکه مونږ چې معاهده وکړو نو څوک لاس ملاو کو هغه به څوک د جنگونو معاهده وو نو څه وی جنگو لندې به نو لندې جنگېدل د ډېر نږدېوالي نه عبارت دی الله تعالی وایي دومره نږدې ورته لکه د معاهده وخت د دوه لندې چې بل سره نږدې خبره ده کړه
فکان قاب قوسین او ادنا و دا پان دادر دو قوسین یا دینم زیاد نزدی فاوحا الى عبده جبریل امین وحی وکړه بنده د الله تا ما اوحا هغه خبره چې وحی کړی و الله جبریل ته. نو الله جبریل ته وحی وکړه، جبریل هغه چاته وکړه؟ پیغمبر علیہ السلام. صحیح. اوس ورپسې الله تعالی توثیق کوي د پیغمبر علیہ السلام چې دا خو جبریل دی. ما کذب الفؤاد، د پیغمبر قلب و دماغ په دې کګنیشن کې هیڅ غلطی نه کړې، ځکه هغه به نه ټیک دا او بکړی خبره هغه بکړی خدای به ګډوډ شوی، دی به هیبت زده شوی، نه خبره خطا شوی. الله تعالی وینا یا به پیژندل شیطان ورته راغلی، یعنی یو ځل خو وړي خو بیا به نیکسټ ټایم شیطان نه غلي چې ځافلانه خدای به د څه داسې شي څه داسې. ما کذب الفؤاد، غلطی نه کړې زړه د پیغمبر، ما را اپا غشې کې چې دلی دلې دې، یعنی صحیح ریکګنایز کړې دې، څه کړې دې لکه مونږ نه خبر ورته کړې دا معنا خطا کیږي نه، معنا خطا کیږي نه. ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه، آیا تاسو د سره آرګومنٹ کوي غلاما پاغه شی باندې یرا چې دې ویني، تاسو ور سره آرګومنٹ کوئی پاغه شی باندې چې دې ویني، نو ورته دا خبر وتا ته شیطان کړی. نو دا خو یو کړه بیا په دې مشبه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معراج ته، نو حضور علیه الصلاۃ والسلام دو اسمانونو نه بر یو ځای د سدرۃ المنتهى وي ورته. سدره وای اثر کې بیره تا تاسو بیره پیژنئ، بیره ونه ده اغزی پکې او دا وړي وړي په صحراونو کې سارانو کې دا وړي وړي نیوي پکې خلک خو څوک ته کړکړه وای څوک ته بیره وای کړکړه ده کرین بیری او دا څوک دانی اتور تور دانی د خوراک ډیره پږي. نو سدره اصل کې هغه بیره ونه ته وای او منتها معنا یعنی مینز د اپر لیمټس ونه دسا د اپر لیمټس ونه یا د انسټنٹ لیمټس ونه چې دا غینا یا د اټموست لیمټس ونه چې دا غینا اخو د فرشتي پرواز نکېږي، دا غینا اخو د فرشتي. نو دا د و اسمانونو د پاسه دی هغه ځای ته چې ورسېدل، نو پیغمبر علیه السلام ته جبرئیل امین بس دی اوس بتا you will go alone now, I can't go beyond this point. بس دا زمون پوینټ اخیری مونږ دین اخوا نشو ته مونږ د پاره ریسټریکټډ ایریا ده، مونږ د پاره سره ریسټریکټډ ایریا ده. سادی بابا همدا خبر وکړه سیو یاد درته کنه ګلستان چې بدو گفت سالار بیت الحرام جبرئیل امین تیروي دا یاد عبد الباری دا کله کله اورو کنه چې دا قانون محفل فارسی باندې پوریږي ایت دا وایا بدو گفت سالار بیت الحرام. سالار بیت الحرام مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بیت الحرام مانا بیت اللہ شریف. بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، کہ اے حامل وحی برتر خرام چې و د وحی راوړون کیا برا ځکه دلته سټاپ ولیکي کہ اے حامل وحی برتر خرام. دویم شعر چې تو در دوست مخلصم یافتی، تو در دوستی مخلصم یافتی، تا په دوستای کې زه مخلص مونډلې صحیح. عنانم ز صحبت چرا تافتی، نو زما عنان پیژنې تاسو قیزوای کسوای اسفل چې خلک وچولي قیزا دته عنان وای. عنانم ز صحبت چرا تافتی، زما قیزې دې ولې راخلې د مرګتیا والا، یعنی مثلا مرګتیا ولې پرې دي. تو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی. جبریل جواب ورکړي چې بگفتا کې نیروی بالم نماند، بگفتا کے نی روی بالم نماند، بگفتا نہیں بماندم، بگفتا پتہ ہے بماندم کے نی روی بالم نماند، بگفتا کٹ کا عبدالباری بماندم
بماندم کے نیروئے بالم نماند بے گفتہ فروتر مجالم نماند. اسی فارسی خوگه شبه ده؟ علی باری؟ خوگه شبه؟ ادیبانه شبه ده کن؟ خودی بکن؟ بماندم کے نیروئے بالم نماند بگفتہ فروتر مجالم نماند. تو دینا برا زمان مجال نشت نلے پاتے اوپر ہوتا. اگر یکسر موئے برتر پرم سنگا جی باری پرم اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم بسوزت پرم. ایک دین برا دی یو وختو په مقدارم برا الوزم د الله د تجلیات او د انوارات او غهید با مټورو سوځي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته خدن زیخنا اسه دی عالم کې او دی دنیا کې یو ځل په خپل شکل را فزان کول شي. هغه ورته خبره بیا غړه ده چې موږ په خپل خو خداکار نشو کولای. نو پیغمبر اسلام الله نو وصل الله بیا اجازه ورک. تو په دې ځای کوم ځای وکړه انت صدرت المنتهى پاک کوم ځای او بیا پیغمبر علیہ السلام هغه شپږ سو وځي وي سوي ممکن د چې نمبر پیرا کې دي سوي نمبر پیرا کې دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الى اخره. نو وګور آیت نمبر 43 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اتاک سرا دے پیغمبر لیدلو جبرائیل امین په دویم کرت باندې کوم ځای عند صدرت المنتهى هغه انتها والونه خصا. دا انتها والونه کم ځای ده؟ الله تعالی وی دا ډیره سیکرډ ونه ده ډیر سیکرډ پلیس کې ده. عندها جنت الماوا دغه ونه خوا کې جنت الماوا اقامت او پاتې کې دوه جنت ته. دا صدرت المنتهى هغه ځای کوم ځای جنت الماوا ده کوم ځای چې اوس الله تعالی وی دیونه سره څه کیفیت وو اذ یخشى الصدرة ما یخشى چې کله کور کو دغه لا ما هغه انوارات او یخشى چې کور کولې داونه. دغه پیغمبر اسلام وی حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي هغه ونه باندې د چاپیرنه د انوارو یو باران وریږي. الله تعالی د انواراتو د نور باران په وریږي. صحیح البته پیغمبر اسلام تشبیه ور کړی دا پتنګ پیژنې پتنګ پیغمبر علیہ السلام وی دا انوارات داسې ولې کې پتنګان چلوږي صحیح نو د لایف پتنګان پیلوږي. اوس الله تعالی فرمایي چې ما زاغ البصر وما طغى. پیغمبر علیہ السلام چې جبرئیل کته نه خو نظر دا غنه ډیویټ شوی دی چې سبل سو کې کتلی دی او په غلط شوی دی. الله تعالی وی چې نظر دا غنه ایورټ شوی نه دی وما طغى او داغه باډي دومره غټوا چې د پیغمبر علیه السلام دا نظر د هغه د باډي نه کراسیو نه دی. داغه د باډي نه کراس لکه دغه دیوال لګیدل دی نو دیوال مستا دغه کراس کې دی شي نظر دی ول ودی شي نه ځکه چې کور کړی دی. الله تعالی فرمایي چې دومره لوی باډي وا چې د پیغمبر د نظر کم رینج دا هغه باډي دا کور کړو داغه باډي دا کور کړو. نو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام نه حضرت عائشہ ته پوښتنه کړي چې تا الله کتلې د معراج پښپا ناغورته نه ما جبرئیل امین کتلې د معراج پښپا. څوک مې کتلې؟ جبرائیل امین مې کتلې د معراج پښپا. بل بحث نزول د قرآن سو واره شوی دی. د نزول د قرآن دو واره شوی دی. دو اسمانونو د پاسه یو ځای دی لوح محفوظ ورته صحیح ورته لوح محفوظ یعنی پروٹیکٹڈ یا سیف
د اوه اسمانونو د باندې یو ځای دی لوح محفوظ ورته د التنه نازل شو د لومبي اسمان ته کوم ځای ته لومبي اسمان ته او په دې لومبي اسمان کې یو ځای دی هغه ته وایي بیت المعمور صحیح ورته بیت المعمور او بیت المعمور فی الحقیقت د فرشتو کعبه ده نه په دې نږدې اسمان کې لومبي نه د اوه اسمانونو د بره د قرآن بیت المعمور ته راغی چېرته راغی لکه د کابل نه لیټر راغی د کندهار گورنر هاوس ته اوس په خبره پوه شئ خط راغی د کابل د پریزیډنسي نه یا د ارک نه چېرته راغی د والي وکور ته نو د لوح محفوظ نه قرآن راغی د قدر په شپه باندې لیلة القدر باندې چې سوره قدر کې د هغې ذکر دی انا انزلناه فی لیلة القدر نو دې دغسې غونډ راغی په یو ځل د لوح محفوظ نه چېرته د نږدې اسمان کې کوم ځای کې د بیت المعمور د فرشتو کعبه بیت العزت ورته وایي عزت والا کور او بیا دغه ځای نه دویم نزول شروع شوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا خو لومبی نزول چېرته نه شوی باري د لوح محفوظ نه کوم ځای ته بیت المعمور ته او دویم نزول د بیت المعمور نه شروع شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته نو دا د ضرورت او د حالاتو مطابق په پیغمبر علیه السلام ته صحیح صلات نه دا ولیکه جبريل امین براله او دا نزول په 23 کاله کې پوره شوی دی سوره کې 23 کاله کې او دا په کتابي شکل کې نه راغلی په کلامي شکل کې راغلی دی کتابي شکل کې نه پس کې کلامي شکل کې یعنی په ژبه راغلی دی لومبنی نزول لوح محفوظ والا سورہ قدر انا انزلناه فی لیلۃ القدر تاکید مو نازل کرے دا قرآن شپہ دا قدر کی وما ادراک ما لیلۃ القدر نو دا کم نزول ذکر دے چې کم د لوح محفوظ نشوے دے بیت المعمور تا لوح محفوظ نشوے دے یعنی دو اسمانوں دا پاسم روان شوے دے دین دی اسمان تا بیت المعمور تا نو دا شپہ دا قدر کی شوے دے شپہ دا قدر دا رمضان پا آخرون لسو شپو کی شپہ دا قدر دا رمضان پا آخر لسو شپو کی نو دا په دغه شپه کې راغی د بیت المعمور ته صحیح او د بیت المعمور نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نازلېدو په 23 کاله کې پوره شو دغه دویم نزول دی دغه سره دویم نزول دی او دا ټوکړه ټوکړه نازلېدو څنګه ټوکړه ټوکړه د حالات او واقعاتو مطابق چې کوم شي ته ضرورت وو هغه یې سم نازل شو بل بحث چې کومه یې صد قرآن نوم باندې نازله ده امام بخاری حدیث نقل کړی دی حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د وحی د شروع کېدون وړاندې شپږ میاشتې مسلسل رښتیا خوبونه بلیدل داولی شپږ میاشتې په داسې کیفیت تیرو چې څو رښتیا خوبونه بلیدل نو دې معنا دا نه چې د قلب او دماغ ترانسپیرنسي ډیولپ کېده رښتیا خوبه سره ویني چې قلب او دماغ شي ترانسپیرنس صاف او شفاف شي نو لکه آینه کې چې مخ کاری نو راتلونکي واقعیا دا په ځړ کې مرتسم شي نو سړی خوب کې ویني کوم ځای ویني په خوب کې ویني لکه آینه کې تاسو آینه وایي mirror په mirror کې چې مخ کاری هنداره نو چې قلب او دماغ ترانسپیرنت شي نو بیا سړی خوب داسې ویني
چې سبا یا بل سماوله کېږي نو دلته کې دلته مخکې منتقش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پورا شپږ میاشتې سبا لیدل داسې خوبونه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تعبیر به داسې یقیني و لکه شپې پسې چې د سبا راختل یقیني وي. اوس داسې کېدی چې شپه دې سبا دې نشي دا اوس چې شپه شوه نو سبا کېږي به که نه؟ دا یقیني ده دې کې څه شک او شبهه نشته. نو پیغمبر علیه السلام وایي زما خوب او د هغې په تعبیر کې به هېڅ شک او شبهه نه. او حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اغتا خلوت ډیر خوښ بیا حالانکه د پیغمبر علیہ السلام مزاج دا خلکو سره اختلاط او د خلکو په کار راتلل او د خلکو کارونه کول او ساو صحیح شو نه سلام ده خدا کیفیت چې پیغمبر علیہ السلام باندې راغی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بداسي تنهایی به خوښ سمو تنهایی به خوښ خلوت به خوښ. لہذا حضور علیہ السلام د دغه مزاج په مناسبت باندې د سورج شپو خوراک او اوبه بدن سره واغستې غار حرا ته بتلو دا ولي چې تنهایی پسند شنه بیا چرته ته غار حرا هلته به عبادت کو ادا سره کې ډیولپمنٹ څه شو نو یو ورځ غار حرا کې ناستو ناګانې او ناشنا بنده راغی او د غار خوله کې ودرېد او ماته وی اقرا لوله دا ولیکه ناشنا بنده راغی ماته څه وی اقرا ولول چونکې پیغمبر هر یو دې ډایرکټ د خدای نه اخذ کوي اغستل کوي د علم و تعلیم لہذا دې چا شاګرد پاتې نه پیغمبر چرم دنیا کې چې انسان شاګرد پاتې شوی نه ځکه شاګرد پاتې شوی بیا خو ایجوکیټډ بنده دی یا سره ایجوکیټډ نو ایجوکیټډ بنده کا بیان کوي یا اخی خبرې کوي نو ناشنا کار خو نه دی دا خو چې ان ایجوکیټډ سره ډیر هاي لیول خبرې شروع کړي سره وایي دا خو څه شېشتا د دې وجه پیغمبر هر یو د ایجوکیټډ نه لرنډ نه بیا خو اعتراض کوي تعلیم یافته سړی تعلیم یافته سړی خو داسې خبرې کولی شي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل زه خو لوستونکی نه یم ځکه ما خو څه ویلي نه دي نه وایي داسې ځان سره حق کړم او ډېر زور یې راکړ بیا یې پرېښودم او بیا یې راته وی اقرا لوله بیا مې دغه جواب ورکړ او هغه دغسې حق کړم او زور یې راکړ او په درېیم ځل بیا ووی اقرا لوله ما بیا ووی زه ایجوکیټډ نه یم په درېیم ځل بیا زور راکړ او بیا یې پرېښود چې پرېښودم بیا یې وی چې اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا سورہ العلق دا سورہ قدر نه وړاندې دی دا ان انزلناه چې مونږ ووی د دې نه وړاندې سورت دی اقرا بسم ربک الذي خلق دا 15 آیاتونه نازل شو کم اقرا بسم ربک الذي نو دا قرآن کریم لومبني آیاتونه دي دا قرآن کریم لومبني آیاتونه دي او واقع تفسیری ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما باندې ډېر hebat نه او دا زور ورکول د وجنه څه برابر نه غلا سره اوسه او کور ترانه مدرسې دې ته مې وې چې الله شابه کمبل لا باندې واچوا ناغه محسوس کا چیرې دې خو یریدل دي څه شي نه دا بیماری نه ده د ځکم کیفیت یې سره سوهم شوی نه ایمان ته په ماته فکر وکاو خدای باندې ذلیل کینا 15 صفاتونه حضرت خدیجه پیغمبر اسلام ذکر کړل چې دا صفاتونه چا کیه ذلیلیږي نه دا ولیکي چې دا 15 صفاتونه په انساني دنیا کې چا کیه خدای رسوا کینا. نمبر 1 د رشتہ دارو خیال ساتل نمبر 2 دبل چا بوج په خپل سره غستل نمبر 3 د ان امپلایډ د پاره روزګار پیدا کول بے روزګار د پاره
روزگار پیدا کول. نمبر 4 د مهمان مهمانداری کول. د ملما کار پیدا کول. بیکار نه بیکار هغه سره چې کار کوي نه بے روزګار اړیکه. بیکار همغه کس ته و چې د اوس غونی کار نه کوي ډډې لګي کار کوله. بے روزګار د پر روز انپلایډ شو کوي. دا انپلایډ د پر امپلایمنٹ پیدا کول چې راځه ما خبره کړې ده فلانی ځای نو څلورم د مهمانانو مهمانداری کول. او پنځم په حق خبره کې د حق پرست مرګرتیا کول. دا پیغمبر علیہ السلام کارو دنه کې خپل عزیز به هم په باطل او نو پیغمبر علیہ السلام پر دې سړي سره ولاړو دې ټیک وای. دا پیغمبر مزاج دا باطل مرګرتیا نه کوي. دا اس پدې سکار نه چې دا مې کزن دی دا مې تر دی دا مې د کاکا زوی دی. نو ورته دا پنځه صفات چې کی نو دې سره پیغمبر اسلام ډېر کنسول شو. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته تسلی ورکړه چې پیغمبر اسلام ډېر ښه جوړ شو. او بیا ځان سره بوتلو د خپل ترزوی ته. حضرت خدیجه ترزوی ورقه ابن نوفل دا غنامه ده. ورقه ابن نوفل ورقه ابن نوفل د انجیل عالم څه شو د عیسائی شو د انجیل عالم نه هو آسمانی کې هم څو عیسائیت نه. خدیجه به بوت پیغمبر اسلام ورې ځکه چې څوک ویریږي نو خلک یې تر راوړي ایمان تر راوړي ته مولا تر راوړي چې تر راوړي نیکسټ سره یې تر راوړي چې سپریچوال هیلینګ ورته وکړي. څه ورته وکړي نو سپریچوال هیلینګ سره دا غټ ډیولپمنٹ مدافعانه قوت تیز شي. ها روحي تصلاح ورکړي نه چې مدافعانه قوت تیز شي نفسیاتي قوت پیدا شي نو بس هغه بیماری وزغلې. صحیح شو. نو ورقه ابن نوفل ته راوستو. ورقه ابن نوفل ته چې خپل واقعه بیان کړه نو هغه کنسول کوته به فکر شه دا کوم سړی چې تا ته ناشنا راغلی دا خو هغه فرښتہ چې موسی علیہ السلام ته راغله. چونکه هغه تورات او انجیل عالمو نو ورته ته خو بوډا سړی شاید چې تکلا خپل ځان ډیکلیئر کې په حیثیت د پیغمبر ممکن د جزء ژوندې نه ممکن نه ځاو ژوندې نه او خو یې کزه ژوندې یم نو چې ستا قوم تا د خپل کلی نه وباسي زه به مرګتیا کوم. چې ستا قوم عجیباری تا د خپل کلی نه وباسي نو زه به مرګتیا کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبر اورید ولې ما به خلک د کلی نه وباسي. ورقه ابن نوفل ورته او دا زمون کتاب لیکلی دا بس کوي د مکینه باندې وباسي نو کله به وباسي نو زه به مرګتیا. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طرف ته تسلیو شو بل طرف ته به ذهن کې دا تصور چې خدای دا په دې ماحول کې چې ټول د زناور ځامن دي دې ته د خدای خبر کول دا خو ډېر مشکل کاری. تحفظ وی سړي کنه ریزرویشن وی کنه چې ټول دنیا په یو غاړه یو ځای ته کې بل خبره کوي نو خلک خو دې لیونه کوي کني لیونه کوي شیرشاه. صحیح. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هم د معمول مطابق دا خپل سیکلوژن د پاره یا د ریټریټ د پاره بغار هرات ته دې میس کې 2.5 کاله یا په کم 3 کاله تیر شو. 2.5 کاله یا په کم 3 کاله تیر شو. ویزه یو وار واپس کور ته روانم غار هرانه آسمان نه یو आवाज واورید یا محمد صلی الله علیه وسلم. نو چې بره مې وکتل نو هغه ناشنر سړی چې 2.5 کاله په کم 3 کاله مخکې غار ته راغلو هغه د اسمان اوس مخکې نشي او کورسای کې ناست راځي. عجیباری دا چې یو کورسای کې ناست چې ما وکتل وې دا خو هغه دی 2.5 په کم 3 کاله مخکې چې راغلی او 3 ځله زور راکړو او یې خطبه روانه راغلی و د هیبت د وجه. نو ما خو چې وکړو نو هغه واقعیا مې یاد شوه
چې مې وکړه هغه اقرا واقع مې ده شو نو بیا را باندې هغه نفسیاتي کیفیت راغی تاسو دا سره مې وکړه نو هغه شی را تر یاد سورة وربين هذا الشيء نو کور ترالم او بیا مې درته جیته وې چې کمبل را باندې واچو نو دې طرف تاغیر را باندې کمبل واچولا او دې طرف ته دا فرشتہ ما پسې کور تر ورسېده سورہ المدثر نو دا آیتونه ورته راوړل چې یا ایها المدثر او ځان په کمبل کې غاړم کیا مدثر معنا دثار اصل کې د میج تاسو میج وای د می نه پوس نه د میج د وړای نه جوړه کمبل وی ایت دثار وای یا ایها المدثر په ځان باندې کمبل چون کې تاسو کمبل وای کنه وای کمبل بلانکټ نه تل تک خو هغه چې سړی د مالوسونه جوړ کړي د کاټن نه کاټن په کې دنه کپڑے کې را باندې کړی کمبل ته دا کوریا موریا نه راځي بلانکټ چې ورته شړای ورته وای شړای یا ایها المدثر او ځان باندې شړای چون کیا قم پاسا فانذر او يرى وخلق دا الله دا عذابنا وربك پروردگار پر فکبر داغلوی بیان کا وثيابك اجامع خپل دے فتوهر پاک کا والرجزا فهجر والرجزا اد گندنا ترک تعلق کا رجز معنی هر شی چې ایول وی هر شی چې ایول وی شیطانی هغه نه ترک تعلق کا صحیح نو دا آیتونه ورته راوړل آیتونه ورته راوړل چې پاسا خلق د الله د عذاب نه یاروا دعوت ورکړه توحید په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت شروع سیوکړه دعوت شروع نو دا قران کریم دغه شروع شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راتلل دا اوس طریقه باندې شروع شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راتلل اوس شریعت اسلامی کې بل بحث سند بنیادی شی څه شي سند تاسو کوم سرټیفیکیټ راغلی سند وایي سوې ورته سند سند اصل کې نیریشن چین دی دا سرټیفیکیټ هم او بل څه نیریشن چین چې تا دا مسلې چې ته بیانې تا چې نه ذکر کړی ما شیخ ته ما دا غره ذکر کړی دا قران نه غره ویل ستاره شیخ چې نه ذکر کړو کاغذ کتابونه کتلې نه زما د شیخ فلانی دا غره ذکر کړی دا څوک شیخ او راځمړه چې نیریشن چین در توخیم دا په یو چین راغلی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تر مونږ پورې تاسو سند کې ټول لیکلي کنه صحیح ځکه دا سند په اسلامي شریعت کې اهم ځکه دی کله سند خبره نه وي نو بیا کو چې چا درسه وتل نو بس وی به دا خدای ویلي دا پیغمبر ویلي صحیح شو اوس که کوئی دا خدای ویلي دا پیغمبر ویلي موږ ته تاسو کوله کوم ځای ویلي دي تاسو کو کنه دا کوم ځای ویلي دي که څوک دا خبره پیغمبر اسلام کوي موږ کوم ځای کړی دا کوم حدیث کې دي د حدیث سند څه دی کوم حدیث کې دي نو کدا سند خبره نه وي خو خلکو به غول خړلو پیغمبر اسلام ته منسوب کول یا الله ته منسوب کول بس دې سند دین محفوظ کړی دی دې سند څه کړی دین محفوظ کړی لولا الاستاد لقال من قال ما قال کدا سند مثلا نه چې چا څه غوښتل ناغه به ویل نو د قران تر مونږ را رسیدو یو سند دی او دې سند دوی شي دې سند شرشا دوی شي دې سند دوی شي یو دا چې دا د پیغمبر علیه السلام نه تر مونږ څنګه را ورسید دا دای سره زمونږ د پیغمبر علیه السلام تر منځ نو دای څه معلومه ده چې په هر دور کې
لکونو کروڑونو انسانانو دا قرآن منتقل کړی دی نور لکونو کروڑونو انسانانو ته. په دنیا کې څوره خلک لګیا دي چې دا قرآن ماشومانو ته کوي، څه شمار شته؟ انصاف دا وایي کنه دغه استادانو چې دا قرآن منتقل کوي نیو جنریشن ته، څه شمار شته؟ په هر جماعت هر مسجد کې درې څلور استادان ناست دي، پنځه شپږ ناست دي. نو په دنیا کې څوره جماعتونه دي؟ په لکونو کروڑونو جماعتونه دي، په لکونو کروڑونو استادان پکې ناست دي، په لکونو کروڑونو ماشومانو ته دا قرآن ور منتقل کوي. دا څه راځي باری کنه. لہذا په دې څه کې وسره شک شوبې گنجائش نشته چې په کروڑونو انسانان دي، په کروڑونو انسانانو ته منتقل کوي. او لومبنه سند چې دا الله نه تر رسول پاک پورې صلی الله علیه وسلم. نو دې کې درې اشخاص دي. اول ذات الله، نو د الله ذات خو مسلم دی، حتی چې د کافرانو په نسبت تسلیم شو نه دی. کافرانو خدای منی که نه منی؟ یعنی عمل چې هر څه وي، عقیده چې هر څه وي، خو د خدای تصور ذهن کې شته که نشته؟ ایون هندوان چې دا دومره ډېر بوتان دي، د هغوی ذهن کې هم د خدای تصور شته که نشته؟ دا کرسچیانان د دوی په ذهن کې هم د خدای تصور شته که نشته؟ دغه سکان، یعنی هر څوک چې دي، ایون کوم چې منکران دي کمیونستان، د هغوی هم په تحت شعور کې دا پروت دی. هغه برزنیف وکړه، برزنیف هغه د دې مالټا په سمندر کې، مالټا په سمندر کې په یو شپ باندې امریکن پریزیډنټ سره ناست او ټریټي کوله. بین البریادمی میزایل، انټر کانټیننټل میزایل دي، نو په دې باندې یو ټریټي کوله چې دا بندو. دا څه جیمی کارټر صحیح، نو چې کله هغه ساين کړ ایو بل سره لاس ملاو، نو جیمی کارټر او کرسچیان خو برزنیف سو او کمیونستو. د کمیونستو بنیاد دینه شروع کی چې دا خدای مایو پکې نه مانی، یعنی خدای دا خدای مایو پکې نه مانی، نو دا څه نه مانی پولیټیکلی. خو په تصور کې خپل ته پروت دی نه، تصور کو البته نو برزنیف چې ورسره څنګه لاس ملاول، لاس ورسره ملاو، نو ورته وی must fulfill، we must fulfill otherwise we are questionable to God Almighty. دا څه ته پروت دی تصور؟ دا به اختیار د ځنې تکلیف ورشي، نو به اختیار په خپل راوځي. دا تصور دی څنګه دلته پروت دی، نو دلته پروت یو شاګ ته ولګي، نو څه وشي؟ هغه برزنیف لغونه په هارت واټر کې، نو بشاک ورته چې شاک ولګېد، whether why we questionable to God Almighty. صحیح. اوس یو سړی به ډېر بې دینه به چې خدای تصور به هم نه خو یو تکلیف ورته ولګي، او موټر وجګي، او مای ګاډ اټومیټیکلی زه وای او مای. نو تصور کانسپټ اف ګاډ چې دی وجه علما فرمایي چې کانسپټ اف ګاډ دا نیچرل دی. دا ته ولیکي چې خدای تصور سره دا نیچرل، دا فطري دی. لکه ستاره سترګې حرکت کوي، دی خو ګوره عبدالباري سترګې داسې خوځي که نه، نو دا ته په اراده خوځي که دا نیچرل دی؟ دا نیچرل په خپله خوځي. یا ستا که مسا چې ده د رسا اغوستو دپاره بهر راوتو دپاره ته خاص اهتمام کې که څه ټریننګ دی اغوستلی، نه دا شی دی څه نه، نو نیچرل شی دا په خپله رواني. نو د الله ذات په حیثیت د خالق دا ولیکي، الله ذات په حیثیت د خالق، په حیثیت د رب، په حیثیت د مالک، او په حیثیت د یو قادر ذات، دا د ټولو انسانانو په نسبت مسلم دی. نو دا قرآن دا کلام دی. ورکه چاله جبريل امین ته تر اورو د پاره چاله ورکو جبريل امین ته. اوس د جبريل څنګه شخصیت ته ناغه مونږه ذکر وکړو، حواله ورکړي هغه سورہ نجم والا آیتونه او سورہ تکویر والا بیان وکړه کنه. اوس مو بیان وکړه چې جبريل امین داسې دی، د قوت دی، فرشتو لیډر دی، او فلانه دی فلانه دی فلانه دی. او دریم ذات رسول پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم. نو ذات رسول پاک یعنی په حیثیت د انسان څنګه شخصیت ته سورہ یونس
آیت نمبر 15 ٹھیک شو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چې لسته شي د دوی وړاندې آیتونه زمونږه بینات واضح او کلیر قال الذين وَيَأْكَسَانَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا چې هغه عقیده لري د ملاقات زمونږه د مرګ نه بعد په ژوند دی عقیده نشته. نو دا کافران سوې پیغمبر علیہ السلام ته وَيَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا راوړ یو قرآن خدای او نه ځکه دې کې خطوای چې لاتم سن شي کولې منات سن شي کولې غزا سن شي کولې حبل سن شي کولې ټول کارونه څوک کوي الله کوي. نو دې خبره سره جګړه پیدا کیږي دا ته چې وای دا ټول هیڅ نشي کولې په یو خدای باقی د ساتي دا زمونږ د رواج خلاف ته دې قرآن سره څه پیدا کیږي جګړه پیدا کیږي. نو یو قرآن نه خدای او نه دا څه قرآن چې کې د مفاهمت خبري دا هم ټیک دی دغه هم ټیک دی دا تاسو دا بل کار کوئی دغه هم ټیک دی صحیح ټول اصل لیګلایز کا یعنی دا چې قرآن نه دا ټول اصل لیګلایز کی لکه تاسو وایي چې قانون پاس کړی دا شی لیګلایز کړ نه غي به دا ارسره تاسو دا نه قانوني کا صحیح ها قبل قرآن نشي رااله چې دا راته لیګلایز کی او بدلو نو دیو کې امندمنت شو کنه او بدلو معنا دا چینج کا چې کوم در سره دا چینج کا قل تورتوایا ما یکون لی زما اختیار نشتا انو بدلو چې دا قرآن بدل کم من تلقائی نفسی دخپل ځان طرفنا ان اتبعو ز تابداری لکم نفالوکم الا ما یوحا الی مگر آغا چه ما توحی کولشی انی اخافو زیریگم ان حسیت ربی کمانا فرمانیو کر پروردگار کل غذاب یوم العظیم دا غذاب دلوی روزنے لیگم زو پدی که دی یو حرفم تبدیل نشم کولی قل تورتا ہوایا ہاں نو تاسو دا قرآن چه زوان بی سر خفائی خدا خود اللہ کو حکم ہوا لو شاء اللہ کچر اللہ غختے چیزے دا خبری نکم نو ما تلوتو علیکم ما بکلهم دا شیننو تلاوت کرس تاسوڑوان دے ولا ادراکم بے دم تاثر دے تصورات خبر در کرو دا خدای را ته حکم کینی دا ټول تصورات در پیش کوم او اوس دغه خبره چې فقد لبثت فیکم غمرا من قبله تاکید سره ما تیر کړی تاسو میس کې غمرا یو لوی غمر سلويخ کالا من قبله مخکې د قرآن چې ما ته قرآن دراته پیغمبر نو دینه مخکې ما تاسو کې سورہ مذکر کړی سلويخ کالا سورہ سلويخ کالا افلا تعقلون تاسو عقل نه کوي ما هغه زمانہ کې څه اختلافي خبره کړو زما استاد په هغه زمانہ کې جګړه وا ځکه چې خدای راته نو ویلي دا اوس راته خدای وایي نه ځکه خبره کوم نو اوس پیغمبر علیہ السلام خپل سلويخ کاله ژوند ورته به تور نمونه پیش کړ انده ته ولیکي چې سلويخ کاله ژوند کې د پیغمبر شخصیت د مکی والو په نظر کې الصادق الامین truthful and trustworthy truthful, honest and trustworthy چې دا رښتونه قابل اعتماد او دیانتدار او ایماندار سره دیو دې پیغمبر اسلام کړه لومبنه دعوت ورکو څه کو لومبنه دعوت نو دې مکی والو نه لومبه تاسو کوی صفه باندې جوړېږي ورته وی ګوره کزر توان چې د جبل ابو قبیس د شان یو دشمن تاسو باندې حمله آور کیدل کړي اٹیک کوي در باندې تاسو به تصدیق وکړئ دا خبره ومنئ هغه وی یقینا به ومنو ځکه چې تا چره دروغ په سلوخ کاله کې ویلي ندي ما جربناک الا صدقا زمون تجربه ستاسو متعلق دا نه سره درشتونی ده چې تا چره دروغ ندي ویلي بلکہ صرف دانا تائید د پر باران شو سیلاب راوي باران شو سیلاب راوي د بیت الله دیوانونه اوجو کول د بیت الله شریف سیلاب وبو
دیوالونو شړاوه. قریش وې دې خو ترمیم پکار دی، دې بیت الله ترمیم پکار جوړېدل پکار دی. لہذا هغه چنده شروع کړه د بیت الله تعمیر لپاره. د بیت الله عمارت ودرو. د حجر اسود قصه چې رااله نو د قبیلو په جګړه شو. یوې قبیلې وې دا به مونږ کیدو ځکه سعادت و سټیټس و حاجی باری سو د سټیټس خبره و چې زمونږ ملک صاحب تاسو ملک وای زمونږ ملک صاحب دا خپل لاس به نه ټول قبیله بیا بریتان ته وای. او تر دې اختلاف پیدا شو چې ټول خلکو راوښته جنگ شروع کړي. سو ابو امیہ ابن المغیرہ دا د خالد ابن ولید ترو ابو امیہ ابن المغیرہ هغه وینا تورې واپس دنه کې عزت تاسو خبره کوم وینن بداکار پریدو سبا سار وختي چې څوک بیت الله ته ډوبې را رسیدلې نو چې هغه څه فیصله وکړه مونږ ته منظورې چې هغه څه فیصله وکړه او مونږ ته صحیح منظورې. نو په سبا د خدای کړه داسیو چې ټول نړۍ رسول پاک صلی الله علیه وسلم راغی. هغه پیغمبر نو خو سره قبیلو ور راجم شو ډیر زیات خوشاله شو. به هناك الصادق الامین صحیح د پیننسل او د جزیره العرب د ټول نه معتمد شخصیت د ټول وړاندې راغلی. نو پته ولګی دا چې دا شخصیت د اهل مکه او د سراوندینګ ایریا د لپاره انتهایی قابل اعتماد شخصیت مقام دا چې پیغمبر اسلام شخصیت د نبوت نه وړاندې انتهایی قابل اعتماد شخصیت وو. پیغمبر اسلام ته خپل کیس وړاندې کو حضور اسلام خپل صدر خور اگر یې پکې کې خدا د ټولو قبیلو ملکانو ته ورشي ملک صاحبانه هر قبیله صدر چته صدر خلوی شي ټولو ملکانو ته پکې ځای ملاو شو ویروشه ته کېدا غټه او چې کله هغه کې خودو ځای ته ورته پیغمبر اسلام خپل لاس واغسته اول ته کې خدا په فیصله باندې ټول خلک خوشاله شو. اوس پته ولګی دا چې هغه پیغمبر باندې فیصله کولې صلی الله علیه وسلم. نو دا په توثیق دی د ذات رسول پاک. خو چې کله وحی ورته ملاو شو نو بیا یې سووي